په کلتوري رنګونو بڼلې د کسبګرو د ارزښت په موضوع لیکلې شوې ریډیایي ډراما کسبګر، لیکونکي نوررحمان سحر، پروډیوسر ساجد محمود خان، ریکارډینګ انجینیر اعجاز خان. کردارونه: دلاور خان د کلی ملک، ساحل یوسفزی، یاسمین د ملک خزا، بی بی شیرینه، فقیر ګل د کلی کسبګر، شیر رحمان شبنم، شالونه د فقیر ګل خزا، صنم خان، ننګیال خان د ملک زوی، نوررحمان سحر، وقار خان د ننګیال د ترور زوی، اکبروته، مرمر د فقیر ګل زوی، سید آفاق حسین، امام د کلی د جماعت امام، کاری اقبال حسین. پیش کوونکی پښتونخوا ریډیو مردان. جارو وخلا او لوخي لرګي مې مزې تکړل. که خوخه دی وي نو لکه کور ته به ور چکر شمه. هغه ساده ګلې زوی او پلار به یې راغلي وي. د هغوی د خوراک سکاک بندوبست به وکم، د ماسپښین د مونځ نه پس به بیا واپس راشم. ټیک ده شالونه، خو ګوره ورځې ډېرې لګي دي او کار ډېر دی. د چا خبره چې واده آسان دی خو ټک ټوکې ډېر ګران دی. دا د ایله واده ته 8 ورځې پاتې شوي دي او موږ لا په سیر کې پوڼې هم نه ده ویشلې. داسې وکړه چې ګنټه نیمه پس واپس راشه او وې د چم ګاونډ دا خلک او په عزیزوالۍ کې یو ځلې بیا وګرځه چې په دې روجو کې دا چچ خو وکنه چې د دې کار نه بېغمه شو. بیبي ته فکر مه کوه، ویم زما د زړه خبره دې وکړه، بلکې داسې به وکړو چې تاسو به راسره د کور یو زنانه 2 شریکې کې او د روجو پاکېدو سره سره به د نن نه د واده ستونه هم شروع کړو چې کار سپکېږي. هی چې په پیر دې رحمت شه، دا خبره خو د ډېره ښکلې وکړه. ریشه د ناوې هغه د کنخاب جوړه او هغه کالۍ پترې ابه د هغې پلارګنۍ کره یوسي چې په نظر کې راشي، هسې نه چې په وخت پکې څه کمې راشي. او ریشه شالونه فقیر ګل ته دې ویلي دي چې د بیبي د ناویا ته ناوې به په موټر کې نه په سره ډولې کې روړو په اوږو به یې روړې. زما دا موټرې نه خوښې. بیبي ته مې لا ګوره، مونږ خو هره شپه دا خبرې کوو. هغه خو لا بېګا دا خبره کوله چې شالونه ملک صاحب چې کومه بنارسۍ توره کې زمونږ په ډولۍ وتړي هغه به د خپل مرمر ناوې لږدو، ځکه چې هغه به ډېره قیمتي وي. قیمتي یاره شالونه خو وې په کمه راتاو شوې. ستا مرمر به د بنارسۍ نه پاتې کېږي، بلکې زه به د هغې ناوې له هم د کنخاب جوړه اخلم. د کنخاب بیبي الله د ډېره تېره درکه چې زمونږ د قصبګرو دومره خیال ساتي. ویم زه کور ته ورځم چې بیا زر را واپس شم. ټیک ده شالونه ورشه، خو داسې وکړه چې په بالټګي کې ځان سره ترکاري واله او جنکو به روټۍ هم پخ کړي وي، د هغې نه 3 روټۍ هم ځان سره واله. زه به کور ته ستړی ستومانه ځي او ټپه ټپه به دې راغېښتي، خو بیا په وخت راشه. ښه ډېره ښه ده بیبي، خمبې مو تشې مه شه، زه لاړم. ښه وی شالونه هغه قیمتي خبره خو رانه هېره شوه. ویم چې واپس راځي نو ځان سره به هغه تمبل او هغه ډمامې راوړې چې دا جنکې خو به څه ستاینه ماینه وکړي که نه. دا اوسني ډېګونه میګونه خو مې د خنزیره بدې شي. زما د کمې داسې 20 زامن دي چې بیا به راباندې خوشحالۍ راځي. خو دغه د سپینو ډکو دغه یو زوی مې دی که نه، چرمانونه خو پې وریجو. ټیک ته بیبي، کور مخامخ میخ ته ځوړند دی او ډمامې م راکره پرتې دي چې راځم ځان سره به یې راواخلم. د ننګیال موره یا د ننګیال موره ویم کوم ځای دا څه شور دی جوړ کړی دی؟ ته ګورې نه چې دا کور د مېلمنو ډک دی او وې خپلې خویندې او خورزې دې راغلي دي. دا خبره لږه په کلارم کولی شي. مړې یو خو تاره خبره کوټې ته خېجې. ویم هغه ننګیال څه شو؟ سهار راسې مې اډو لیدلی نه دی. 2-3 ملګرو یې رانه په حجره کې هم تپوس وکړو، موبایل هم بند راځي.
ما سره ډېر غم پیدا شوی دی. وای هغه ماشوم خواړو د ساره راسي د کور نه بهر نه دی وتی د ترور زوی د وقار سره په کوټه کې ناشته او خرت خرتي شروع کړ دی او ته اسمان په سر راغشته دي. اوس ته دې نالت مارته وګوره د څنګه لکه د ښځو کور کې دیر اچولې ده. ننګیاله یا ننګیاله د دې کوټې نه بار روزې که نه در پسې درشم. یا سړیه دا تاسو په ځان باندې پیریان راوستل بل چا سره خو نه دی ناست خو د خپلې ترور زوی سره ناست دی که نه خپلو کې همزولې دی څه خاص خبرې به ورسره کوي. ونیک بختې څه ماشوم خو نه دی چې لکه د وړو په کور کې ناست دی. هفته پس په سړو کې شمار شي چې اوس هم ورته ذمهوارۍ احساس ونه شي نو کله به ورته کېږي. بابا السلام علیکم. لوی سړي شی بچو په ګل هزار نه شی. ننګیاله ته وګوره وقار بېګا د ښاره را رسېدلی دی او تا لا تر اوسه په کور په کوټه کې کېنولې دی. ویم د کلي اجره ورته وښایه پټي ته چکر ورکه جنګی رټ ورته وښایه د کلي لارو کوڅو کې وګرځوه. کلونه پس کلي ته راغلی دی او تا چې دی نو په کوټه کې کېنولې دی. د ده لپاره خو د کلي هر څه ناشنا دي ویې ګرځوه. ټیک ده بابا داسې کوو که نه چې یو نوړی ډوډۍ خورو د هغې نه پس ورله کلي کې چکر ورکوم تاسو بېغمه شئ. ننګیاله بچیا چکر خو ورکې او ګرې ډېر لرې لرې مه ګرځوه ښه هغه لکه ستاسو د پیاده ګرځېدو عادت نه دی. ځوانان دي ځوانان او وقار څه پلار په نیکه په ولایت کې اوسېدلی دی چې تا ته دومره نیازبین جوړ کو. خورهیې زما دی او زړه سره ستا روانېږي یاره خو نه. ماماجي اخر مامی د چا ده او ای ته خو مې خپل ماما یې نو د مامی دا مینه م نه راباندې نه سود کېږي. ښه نو د ترورۍ زیه دا زموږ د کلي هغه لویه لاره ده. ته خو کلونه وشو چې د کلي په لوره ډو راغلی نه یې. همداسې ده. هم د بابا خبره واقعي چې ستا دپاره به دا خړ پړ کورونه او دا کچه لارې کوڅې بیخي ناشنا یي. یاره او واقعي د ماما زویا د لسو کالو نه سیوا کېږي چې زاړو بیا کلي ته راغلی نه یم. او هی دا راته ووایه دا مخامخ لوی ځای د چا دی؟ د دې خو دیوالونه هم ډېر زیات چیت دي. د زړه سره دا د کلي لویه حجره ده. دلته د ټول چم ګاونډ شریک غم ښادي کېږي. د پښتنو د خټو لوټو نه جوړې دا حجرې چې دي که نه دا صرف د ناستې پاستې ځایونه نه دي بلکې د زده کړې مدرسې او ادارې دي. دې حجرو کې چې کوم دی د مشرانو سره په ناسته پاسته د هغې د تجربو نه د ژوند جواک تربیت زده کولی شي. زلمي د مشرانو نه د محفل آداب زده کوي د خبرو اترو انداز ته زده کوي ټوکه ټکاله ته زده کوي او ښه اخلاق چې کم دی نو هاتې وکاره زده کوي. ښه نو ستا مطلب دا دی چې دلته د ټول کلي خلک په غم خادی باندې راغونډېږي. بلکل د ترورۍ زیه بلکل هم د دې حجرو له کبله د کلي په خلکو کې چې کم دی نو مینه محبت او اتفاق او اتحاد چې دی نو دا جوړیږي او زیاتیږي. دلته جرګې مرکې کېږي او د کلي د خلکو مسلې چې کم دي که نه هغه مشران واري. او دا حجرې نه دي دا یوازې دا نه ده په دې ټول چم کې چې دی نو دغسې حجرې چې دی نو دا موجود دي. او رښتیا وقاره حجرې ته راغلی میلمه چې دی که نه نو دا د ټول کلي شریک میلمه وي. هر سړی چې کم دی د زړه نه د هغه میلمستیا ساتي. واه یار واه مونږ خو ښارونو کې بندو کمرو خوړو خلک اړو د یو بل نه خبرېږي نه. بلکل بابا خدا خبره کوي خدا راته وایي چې اوس هم په حجرو کې هغه مجلسونه شته هغه ټنګ ټکور شته هغه رباب منګي مونږ ته بابا کیسې کوي نه شته او که نه نشته؟ بلکل ولې نشته وقاره دا اوس چې واده دی زما که نه نو دې کې به راولو که نه انشاءالله سبا بلې ورځ به دلته مجلس کېږي. دا به ډېر خوند وکړي او که نه یار دې له خو ته مونږ راغوښتې که نه دا د ښار نه چې تا د مونږ دونه تکلیف درکړی دی هسې هم درکړی دی. وقاره دغه مخامخ چې مشر را روان دی که نه دا د دې کلي کسبګر فقیر ګل کاکا دی. ډېر خدمتي سړی دی. د ټول کلي غم خادي چې دی نو په ده باندې ښایسته. د کلي هر بچي ته لکه د خپل اولاد ګوري د خپل اولاد او هر مشر ورته لکه د خپل رور ښکاري. ته یقین وکړه وقاره دومره خوږ انسان دی که نه دومره خوږ انسان دی
چې مونږ ورته هم د پلار نه په کم نظر نه ګورو. دا وختي چې مونږ کره زنانه کار کوو که نه، شالونی ترور دا د کور ودانه وه. هغه هم ډېره خدمتي ښځه ښکارېده یار، لکه د کور د خلکو کار کولو کې اخته وه. بلکل. د دې کسبګرو ټوله کورنۍ چې ده نو ښه په راستۍ د کلي د خلکو خدمت کوي. هلکه وکاره فقیرګل کاکا رانږدې شو. خدای خبر چې چېرته روان دی. په خیر ویرونو، چېرته روان یې؟ فقیرګل کاکا ستړی مه شي. لوی سړی شنې کا ویم الله دې د سرې ډولۍ خاون کا. که خیر وي 8 ورځې د واده ته پاتې دي، په خپلو اوږو بدله ډولۍ راوړم ښه. که الله ته منظوره وي انشاءالله. میلمه واره په خیر علي. مهرباني کاکاجي عزتمن شي. ننګیال خان که خدای مې نه غلطوي که نه، نو دا میلمه نه دی، د ترور زوی وقار دی دی ښه. ډېر ورکوټ و چې مې لیدلی و، رنګ جوسه کې مور ته تللی دی ښه. بلکل فقیرګل کاکا واقعي چې وقار دی. زما خیال دی چې تاسو په دې دنګه پوزه او په ارتو سپېمو وپېژندو. ورواره ځوانان چا بدرنګ کړي دي؟ ځوانان خو د خټو هم هوي د خټو، او دا خو لا شهزاده د شهزاده زوروره. ښه فقیرګل کاکا چېرته لکه د سیلې روان دي؟ بابا د بیګا چې کم دی نو حجره کې ذکر کو چې هغه فقیرګل کاکا ته وویل غواړي چې د وچ خشاک څه بندوبست وکړي. خادي ګورې بیخي په سر راغله. ښه فقیرګل کاکا ولې ستا څه خیال دی بچې چې زه د دغې نه بېغوره یم؟ د خشاک بندوبست مې پرون نابله اوس کړې ښه. کیدی شي سبا یې شمروزې ګاډۍ کې راوچلی. بابا ته دې وایه چې د دغې هېڅ فکر مه کوه، بلکې زه به ورته وروستو په جومات کې پخپله مو ویم ټیک ته. خو ته به داسې چل وکړه چې په دې لیست کې یو نظر واچوه. سبا نه بله ورځ که د خیالي د برچم د شاپسند خان اکا د زوی واده دی، تاسو ته پکې دعوت دی. دې لیست کې خپل نوم ته او د خپلې کوڅې کسانو ته نښه ولګوه. زه داسې ورځم ټولو ته ورونه ډبوم ښه. ته دې بابا ته یاد که ښځویه ير دې نشي ښه. ډېره ښه ده فقیرګل کاکا، راکه چې ټولو نومونو ته چې دی نو نښه وکم. خو رښتیا فقیرګل کاکا زمونږ په هغه لیکلي لیست په د کله نه چې دی نو د ستونو کار شروع کوي. هسې وایم وراره ستا د خپل واده ته ډېر تلوار نه دی؟ کاکا د خور پسې پړي وشلول پړي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. دعا وکړئ چې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي او په دې وطن کې امن قائم کړي. آمین آمین ثم آمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خدای مو په ایمان خوشحاله کا. ما وی هغه دلروزه کا د 2 ورځو راسې په تبه پروت دی، او د رحیم الله کا کور ودان هم ناروغه ده. دواړو ته په جمع دعا وکړئ چې خدای پاک ورله روغې ګرګې ورکړي او بیمارۍ ته په شا شي. ټول ورته د زړه نه دعا وکړئ چې الله یې کامله شفا نصیب کړي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. آمین یا رب العالمین. را پاسه مشرانو چیزو هلکاون چې مونږ کلو کې نبیله پور نه راغونډ کې او بری کې دی. ما وی که ستاسو خوښه وي نو وروسته د ماښام د مانځه نه پس په ټول په شریکه د دلروز خان پوښتنې له دغه کور ته ورشو. ملک صاحب دې کې د تپوس ساجت دی. دا خو زمونږ د ټولو فرض جوړیږي چې د یو بل د جوړ نه جوړه تپوس وکړو، او که ضرورت وي چې د یو بل سره ښېګړه وکړو،
د یو بل کړه مې ترسره کړو. رښتیا وای فقیر ګله، ژوند هم دې ته وایي چې یو بني ادم پکې د بل په کار راشي. دې ته نه دي کتل پکار چې دا پلان کې غریب دی او پلان کې مالدار. مالدار سره به غم خادي او تپوس پوښتنه کوم او د غریب نه به ډډه کوم. رښتیا ملک صاحب وختي راته ننګیال ستاسو د خولې د خشاکه خبره کړې ده. سبا لکه هیري شمروزې به ګاډۍ راولي، هغې کې به یې راوړي. د سپیني ټال والا سره مې خبره کړې ده. ښه ټیک ته فقیر ګله، الله دله ډېر ژوند درکا، د ځان خیال ساته. ټوخې دې ډېر سیوا شوی دی. اهو ملک صاحب څو ورځې وشوې چې شپه ورځ مسلسل ټوخېږم. څو ځله مې نرسۍ وګوټو او د کلي ډاکټر راله ګرمه ستن ووهله او تریخ شان شربت یې م راکړی ده، خو خدای شته چې سینه د ښه کېدو نوم نه علي ملک صاحب. ویم فقیر ګل کاکا خیال کوه، هسې نه ګورې زما واده کې خپې وغځئ ښه. ورواره چې تر څو مې ستا د واده غوړې زیړې نه وي خوړلي که نه، تر هغې نه مرم ښه. هسې مې په زور مه وژنه نیکبخته. چې تا ووجنو نو ځان له کار ګورو سو. د واده دا دومره ټک ټوک به څوک کوي فقیر ګله؟ ملک صاحب ویم چیز غمونه کې خدای به خیر کی. ویم ملک صاحب هر څه به خدای کوي، زه او ته خو صرف بانه یو چې هېڅ فکر غورې ونه کې. ښه ننګیال چې څنګه ستاسو نیازبین بچی دی، داسې زمونږ هم د سترګو تور دی. ښه ښه ده فقیر ګله، ستا کوڅه راغله ته ورځه، خو بیا ماسخوتن حجرې ته راښکاره شه ښه، چې د کلي د کسانو په هغه لیست د ننګیال پوه کړي او د سبا نه په دې ستونو لاس پورې کړي. ډېره ښه ده ملک صاحب، بلکل مې خوښه ده. زه به ماسخوتن حجره کې حاضر شم. ورځئ، د خدای په امان په مخه دی. ښه ملک صاحب. بسم الله بسم الله. ویم یا الله شکر دی چې زما د ننګیال بچی د سرې ډولۍ ارمان پوره کړو. یې جنکو هله شا به یې را مخکې شئ که نه، ناوې ته کټ سم کې ډولۍ را ورسېده. ویم یې جنکو هغه غلبې له وروجې ماله راکړې که نه چې دا وروجې پې په ور کې وشیندم که نه، هله شا به که نه. هو بیبي دا د غلبې له وروجې ما سره دي، واخله. مرمره زویه تکړه شه. ډولۍ په اوږو مضبوطه ونیسه چې د ننګیال خان نایک ناوې درنه ګورې ازار نه شي. فکر مه کوه داجي، ښه مضبوط به د ډولۍ باڼس نیولی دی. د جینۍ ماما څه شو ملک صاحب؟ یا ملک صاحب را مخکې کړه که نه چې ناوې د ډولۍ نه کوزه کړي. مرمره بچې تکړه شه ګورې، په قلاره په قلاره لږ د انګړ ته ما پسې راتاو شه. ټیک ده داجي، ها درتاو شوم. بس 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 کېده دلته کېده. اوس د کور خلک پوه شه بچې، او د ناوې ډولۍ کوزول پوه شه. بیبي مبارک شه. ملک صاحب مبارک شه، مبارک بختوره. مونږ حجرې ته ورلو، زمونږ د مبارکۍ هغه پیسې ګورې ښه. د ډولۍ دا زانګو یو غاړې ته کېدی. بیا به یې وروستو یوسو. ملک صاحب لاړو. ښه خدای دې وبخه فقیر ګله، ستا دې مبارک شي. پیسې پیسې ډېرې ستا نه ماته پیسې ګرانې دي. دا والا ډېرې دي که لږې نو راته ووایه. امین امین امین. مونږ کسبګر خو په دغه پیسو خوشحالي وو. ملک صاحب بس مونږ حجرې ته ورالو چې میلمنو ته ودرېږو خدمت ته. دا ډولۍ یو ډډې ته کېدی، بیا به یې وروستو یوسو. ښه مننه فقیر ګله، تاسو ځئ، د میلمنو خیال وساتئ، زه درغلم. یا بیبي بیا دې مبارک شه، تا به د دې خبرې ډېر ارمان کوونه. خوشحاله شي شالونې، خوشحاله شي. الله دې په خپلو بچو خوشحاله کړه. او جنکو شا بېډه مامې ووښې که نه، هله ډولۍ مې روړه ګوره خوشحالي ده که نه.
زما زویه یو واره دی بیا مبارک شه راغاړي وزه ودرېږه چې د هارونه درنه لږ کم کما ډوکې دې علامات کړه ظالمه دونه زور دې راکړه صحیح چې غاړه ورکولی شي اشنا مخسر دې پکې نه ښکاري وایم لوی سړی شي د تروریز ویا وایم ما پسې اوس تا نمبر دی ښه زر تر زر جینۍ خوښوه چې درله تر کوره کو زمونږ دومره قسمت چېرته دی هلکه ننګیاله ښاغلی ښاغه فقیر ګل کاکا او زوی د حجرې په لور په دانګو دانګو را روان دي لکه چې ډولۍ کور کې کوزه کړه مبارک شه ننګیال خانه بچو جامه دې مبارک شه وایم راتر غاړه زه زوره وره چې دا زړه مې نورم خوشحاله شي ډېره مننه کاکاجي ډېره مننه راشه مرمره زویه ننګیال خان ورور ته د هار واچوه راشه راړواندې شویم زوره وره مبارک شه ورېږه چې دا کاغذ ترې لرې کړم ویم نیک مبارک شه مهرباني مرمره الله دې وبخه نه میلمه نه پام ګورې چې ډزو نه کې ستاسو راتګ د ملک صاحب د خاندان دپاره لوی درناوی دی واسې نه خدای مکه د ډزو خوشحالي د چا د کور ماتم جوړ نه شي زه شکر دی دغه د ملک صاحب په خپله حجرې ته راننوتو میلمنو ټول ستړي مشئ په خیر راغلی ستړي مشه نامدار خانه د فقیر ګل خبره په زړه وانخلې ګورې ما واورېدل چې تاسو یې د ډزو نه منې کړئ خو نامدار خانه بچو واقعي چې موږ دا نه غواړو چې زموږ دا لږه شان خوشحالي ډېره چا د ټول عمر دپاره د غم سبب وګرځي موږ ته ستاسو مینه منظوره ده راځئ کښېنئ رښتیا فقیر ګله هله شابه ورشه که نه ښه د دې ګونو ځای ته ورشه چکر ولګوه چې څه پوزیشن دی هله چې بیا ډوډۍ شروع کړو ویم ملک صاحب بس دا دې ورالم ښه مرمره زویه راته وکاله بچې یو څو کشران ځان سره که که نه ښه دا جګونه د شربت او اوبو نه ډک کې او په میلمنو یې اوس کې ښه ویم د دې چم ګاونډ دی یو څو کټونه نور هم راغونډ کې دا پراته کټونه راته کم ښکاري ښه بچې ډېره ښه ده داجي ته بېغمه شه دغسې فقیر ګله دغسې او ها رښتیا وروجو کې مالګه او مرچکې ګورې په خپله چک که وګوره هسې نه چې خدای مکه د میلمنو مخکې مو حیا لاړه نه شي الله به خیر کې نایکا ته زړه مه خوره الله به مو پردې راولي انشاءالله ای زه دا دې ورالم نایکا خدای دې خیر وکړي خو د دې فقیر ګل حالات راته هم سم نه ښکاري ټوخی هم دمه نه کوي او صحت هم ورځ تر ورځه غورځېږي که خیر چې د دې واده نه اوسګار شم که نه نو ښار ته یې بوځم چې لوی ډاکټر ته یې وښیم شالونه ویم د مرمر مورې چېرته روکه شوې یا درغلم ولې د مرمر پلاره بیا دې زړه تنګ شوی دی څه ویم زړه مې ښه شوی کله و زړه خو دغه و چې اوبه شو چې خبره تر د وینو د الټو راورسېده شالونه پاتې پکې څه شو دا په شمار شلمه ورځ شوه چې پوخ کټ مې نیولې دی او مرض په شا کېږي نه شالونه د مرمر پلاره ور مه خطا کوه یاسمین بیبي راته پرون خبره کوله چې ملک صاحب وی چې څو ورځې پس به یې بیا ښه ډاکټر له بوځو الله به یې روغ جوړ کی ته ولې وار خطا کې روغ رمټ پشي شالونه د ملک صاحب سره دی الله پاک خو کی هغه خپل په غاړه خلاصه کړې ده دوه وارې د ښار غټ ډاکټر له په خپل موټر کې بوتلې وه او د چم ګاونډ د خلکو سره د خدای ډېر ښه وکړي هغې ښه په نره زما پوښتنه وکړه خو د چا خبره چې نیټه نو نه وړېږي
داسې ښکاري چې د ژوند وربشه مې نوره نشته، شالونه نوره نشته. ویم داسې مه وایه که نه د مرمر پلاره، داسې مه وایه، خدای مګه که ته ښکته پورته شوې نو زمو د مرمر بچي مې ستا نه بغیر په دې دنیا کې څوک دي څوک دي د مرمر پلاره؟ شالونه یا شالونه دغه غم خو مام ګړی په ګړی وژني چې زما نه پس تاسو څه ګزران وي. مرمر بچي خو مم دومره نه دی چې ځان له څه لار وباسي او چې هغه مرمر بچي مې څه شي شالونه. د ملک صاحب حجرې ته ورغلی دی، د ننګیال خان د ښار نه څه مېلمانه راغلي دي. هغه ورپسې سوال جواب وکړو، هغه د عمر یې ډېر دی، دغه د په کوڅه کې راننوته. خره چې زویه راغللې، پلار دې اوس تا تپوس کولو. داجی سلام علیکم. ولې داجی بیا درته تکلیف سیوا شو څه؟ بچې نه بچې خیمه خو ګورې بچې ته د کوره چېرته لرې مه ځه. مرمره بچي ته بهر وروځه، څوک ورډبوي. ښه مورې ښه، دا دې ورغلم. په خیر راغلی امام صاحب، ملک صاحب سلام علیکم. سلام علیکم شمشاد کاکا، ټول په خیر راغلی. ننګیال خان په خیر. ورشه بچو، مور ته دې ووایي چې لږه ډډې ته شي، د مالې مشران د پلار تپوس له راغلي دي. ښه جي ښه. مورې ته لږه پرده وکړه، د جومات مشران د داجي پوښتنې له راغلي دي. مرمره بچي ورته وې راځې، زه منډو کې یم. راځئ امام صاحب راځئ، ملک صاحب راځئ درنو مشرانو، قدمونه م بختور شه، الله درله د دې ډېر اجر درکا. راځئ داجي کوټه کې دننه دی، راځئ جی. السلام علیکم فقیر ګله. ستړی مه شې، په خیر راغلی. امام صاحب رامخکې شه. ننګیاله بچو، دا میوه دانه دې سکی کې کېږده. امام صاحب، ملک صاحب، شمشاد خانه، ننګیال خانه بچو، تاسو ولې دونه تکلیف وکړو؟ تاسو خو ځان په تلو راتلو ستړي. ویم فقیر ګله، الله دې د غیب ثواب وکړه، د خپلې خولې لاړې دې دارو شه. ویم ټول کلی دې په بیمارۍ زهیر دی. ملک صاحب، زه خو یو قصبګر او غریب سړی یم. پلار په نیکه مې ستاسو او د دې ټول کلي خدمت کړی دی. نور به زما په قسمت کې د دې کلي د روڼو خویندو خدمت نه وي. خو ملک صاحب، دا مې ډېر لوی ارمان دی چې زما د مرګ نه پس زما د ساده مرمر زوی په سر ستاسو د مینې او د شفقت لاس وي، دغسې پروت وي، زما روح په خوشحاله وي. ملک صاحب، فقیر ګلو ته د الله صحت درکړي. مرمر زموږ بچی دی، غم مه کوه، هغه به د هېڅ نه پاتې کېږي. الله تاسو د ټولو سره وکړو. الله دله د دې نیکۍ ډېر لوی اجر درکړي. ویم اوس په مینه سه په قلار وخېږي. الله به په عمرونو کې برکت. اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقیر ګله، یا فقیر ګله،
امام صاحب ته د فقیر ګل دا نبض لږ وګوره. یا الله خیر، یا الله خیر. انا لله و انا الیه راجعون. ملک صاحب د ململ د غلو پټې نه لګري خروش لوي چې دا زنا او د خپل د کډه کوته ولپی وتړو. الله دې ورته دغه جان خوشاله نصیب کړي. دعا ورته وکړه چې الله تعالی ابدي خوشاله نصیب کړي. آمین آمین. داجی یا زما خوږه داجی سترګې وغوړوه، مونږ دې چا ته پرېښودو. داجی یا مورې راونډې که داجی مې برابر لړو. یا خدایا یا خدایا ډوبه شومه د مرمر پلاره موږ دې یوازې چا ته پرېښودو، اوس به زمونږ ګزران څنګه کېږي؟ صبر شالونه خورې، ډېر صبر. الله ته به دغسې منظوره وه. الله دې فقیر ګل ته ته وړ جنتونه ورکړي. د ټول کډي یې ډېر خدمت کړی دی. صبر صبر، تاسو له صبر نه کار واخلئ. مرګ یوه حقه لاره ده او موږ ټول به په دې لاره یو نه ورځ خامخا ځو، خو څوک وړاندې او څوک وروستو. صبر صبر کوئ او مرمر بچي صبر نه کار واخله. ښه تاسو به خدای د هیڅ نه پاتې کوي. زمونږ ټولو د خپل خدای او تا سره دا واده ده چې ستا او ستا د کونډې مور خیال به ساتو. مونږ لکه د خپل اولاد د اولاد به دې ساتو. بچې ته د یو کسبګر نه بلکې د ټول کلي بچې او عزت یې. جاړه مه بچو، مه جاړه. ښه ته ما ته د ننګیال نه کم نه. امام صاحب د فقیر ګل په حق کې لاس اوچت کې چې بیا حجرې ته ورشو او د کفن دفن بندوبست یې وکړو.